مسلمان د محمد رسول الله معنا ده چې محمد صلی الله علیه وسلم د الله رسول دی. اوس محمد صفات لري د محمد صلی الله علیه وسلم سره د صفاتو او د ټکو تعلق دی. د حمد الله دی د بیبي آمینه را پیدا دی، مکی دی، به مدینه ته هجرت کړي نو مدني دی، د بني هاشم د خاندان سره تعلق دی. پورکوټي خاندان کې د بني عبدالمطلب نه دی. نو د قرآن شریف په یو طرف باندې د الله صفات ذکر دي او په دې بل طرف باندې د نبی رسول الله صفات ذکر دي. کراوي ګورئ تاسو نو چې څنګه د الله صفات دي دا شان د نبی رسول الله صفات. اوس یو سړی راغی او وایي چې زه کلمه وایم چې لا اله الا الله محمد رسول الله، خو هغه محمد منما کوم چې په پاکستان کې د دیر دی یا د سواد دی، هغه محمد رسول دی. نو دا سړی مسلمان دی. ولی ځکه د نبی اسلام صفات ونه منل. د نبی اسلام صفاتو کې یو صفات دا دی چې مکی دی او څه شی دی مدني دی. دی رسول منی محمد رسول الله وی خو د محمد نه د هغه محمد مراد نه دی چې کوم مکی دی مدني دی هاشمي دی د بني عبدالمطلب نه دی، بل محمد ته مراد دی. دا سړی مسلمان دی. اوس چې په دې څنګه کافر شو چې محمد مکی او مدني او د محمد معنا د دې دغه شان په دې باندې کافر کیږي چې د نبی اسلام د دې صفت نه انکار وکړي چې نبی اسلام خاتم النبیین. څنګه چې د نبی اسلام په صفاتو کې دا چې مکی دی مدني دی هاشمي دی دغه شان یو صفت یې دا دی چې خاتم الانبیاء دی، د پیغمبرانو اخري پیغمبر دی، دغه پس بل پیغمبرو نشته. اوس چې څنګه د الله په صفاتو کې یو بنده ګډون وکړو مشرک شو کافر شو، دغه شانه د محمد رسول الله دا صفت چې څوک نه مني چې خاتم الانبیاء دی هغه کافر دی. ځکه دی هغه محمد نه مني په کوم باندې چې کلمه کې ایمان ضروري. دا کلمه به هله کمپلیټ کېږي، دا کلمه به هله پوره کېږي چې ته لا اله الا الله کې الله سره د خپلو صفاتو ومني او محمد رسول الله کې محمد صلی الله علیه وسلم سره د خپلو صفاتو ومني. هله به دا کلمه کمپلیټ شي او ته به مؤمن شي، ته به مسلمان شي. خلک اکثر تپوس کوي د قادیانیانو ته دا علما ولې کافر وایي؟ نو ته پرې سوچ وکړه صاحبه، ایمان چې په کوم شي باندې بنده کې راځي کلمه هغه بنیادي کلمه نه مني. ستا د لا اله الا الله محمد رسول الله نه منکر دي او د انکار وجه به ورته وښوده چې د محمد نه هغه محمد مراد دی چې کوم خاتم النبیین دی او دی وایي چې نه د نبي علیه الصلاة وسلام نه پس بل پیغمبر شته، نو دی هغه محمد نه مني کوم چې په دې کلمه کې څه دی، کوم تذکره چې په دې کلمه کې دلایل د کفر بلا شی دي. خو چونکې دا کلمه د عوامو په زبان باندې نه دی وجه نه ما عوامي الناس کې تاسو ته خبره وکړه چې د قادیانیانو د کفر لپاره دا یو وجه کوم کافي ده چې ته زما هغه کلمه نه منې په کومه کلمه چې بنده څه کېږي مسلمان.